مولانا صاحب هر وخت د پاکستان دفاع کړې ده او د پاکستان په دفاع باندې سوچ کړی دی. بالکل موږ د مولانا صاحب چې کوم د موقف دی او د موقف بالکل داسې ځینې خبرې دي چې موږ د موقف حمایتیان یو او د حمایت وکړو. او پاتې څو داسې خبره چې دا کوم په سوشل میډیا باندې خلک پلاو کړی دی چې د شهیدانو دغه کړی دی، تنقید کړی دی. شاید هو سکتا ہے د هغه سوچ هغه فکر داسې نه و لکه کوم چې د خلکو په مخه اخیستی دي او د ریاست. دا خو تاته معلومه ده چې مولانا صاحب هر وخت د پاکستان دفاع کړې ده او د پاکستان په دفاع باندې سوچ کړی دی. دا نه دی چې یکړ د یو پښتانه نماینده دی، دا د ګډ پاکستان نماینده دی او بالکل دا چې کوم الله نور بھائی دا کوم سلسله چې شروع ده دا د نفرت ته موږ د دې په سخت الفاظو مذمت هم کوو او دا نه دی پکار. او موږ د سیاسي ادارو سره کوم موږ د کوم موجوده صورتحال چې د چا سره دی نو هغه دی په دې باندې غور وکړي او د دې سوچ وکړي، فکر دی وکړي چې شاید هو سکتا ہے دا مجلس چې دی د ټیبل د ناستې مجلس دی دنیا کې زموږ بدنامي روانه ده او زموږ په بدنامي باندې ګډ پاکستان بدنامه کیږي. نو په کار دا چې موږ د سوشل میډیا سره خپل دا کوم تعلقات دا چې دا موږ کم کو. نو دا خوار سړی کم تاسو ته به معلومه چې هر سړی پر سټیټ درېدلی دی پر ریاستي ادارو پر هر چا باندې صرف د مولانا صاحب د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا د خولې د بندېدلو دپاره پر ده باندې دا پرېښل دی. مولانا صاحب ته معلومه ده چې مولانا صاحب د دې قوم یو ښه حالم دی او بیا یو ښه سیاسي سړی دی. په پاکستان کې د څلورم قوت سره د کوم د پارټیانو آل پارټیانو د مقابله ده نو نمائندګي کوي. نو د ده سره شاید هو سکتا ہے په دې وطن کې تاسو معلومه ده چې هغه ورځې په قصور کې چې د کومه جلسه وکړ نو د دې اندازه ده چې مولانا صاحب په هر ځای کې د تنظیم ستا او تنظیم ته دغ کېږي. نو مظلوم عامي تاریخ پاکستان موږ د شهادت چې کوم شهیدان دي موږ د هغه ستاینه کوو چې هغه د دې ملک شهیدان دي او د دې ملک خیرخوا دي تېر شوي دي. نو الله دې نه کړي چې مولانا صاحب دا ذکر به نه کړی چې هغه یو مثال یې ورکړي چې وروره دا کوم احسانات خبره یې کړې ده نو هغه به د دې شهیدانو په خلاف نه وي. نو په دې شي باندې خلک په تشویش کې دي. نو دا نه غواړي چې دا پاکستان دی پر یو موټ شي او پر یو خیال دي شي ځینې قوتونه پر دې باندې مداخلت راولي، نفرت پیلاوي. نو الله دې نه کړي چې دا پاکستان دا نفرت راشي.